انسانان باندې اوس ګدا د این خبره ته کوي جګړه دا کومه روسته شو ور پاکستان چلو راځي پاکستان به یو فدریشنی آئین به خلق منی پارلیمنت به طاقت سرچینای الیکټډ پارلیمنت دا هغه سره داخله او خارجه پالیسیانې دغه کیږي د خلکو قومي ژبې به کم سے کم د پرایمري سکول پورې خپل ژبې فوج به د نورو ادارو رنګه د آئین لاندې د پارلیمنت ولاندې او چیرې کوم نعمتونه دي پر هغو به د بلوڅ وسایل د بلوڅ په خدمت کې د سندي وسایل د سندي په خدمت کې د سرایکي دا ملک هم جوړېږي هم دغه کېږي دوی وایي بس ووایي پاکستان زنده باد دا ملک به ګډ ولاړ شو نشته ګډ خټک زم پکښې زما مور هم پکښې لور مې مړه زما ګډ خلک وطن پکښې قرآن په سر پاکستان زنده باد په تش خبرو نه پاکستان زنده باد کېږي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې پښتون د مسافرۍ راوګرځي زنده باد پاکستان به هله زنده باد کېږي چې بلوچ زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې سندی زنده باد شي پاکستان به هله زنده باد کېږي چې سرایکۍ زنده باد کې چلوي داسې ویې چلو او کېله چلوي په زور کلي نه کېږي په زور کلي نه کېږي قرآن کریم وایي واعدلوا هو اقرب للتقوى بنیاد د هر شي بیسیک خښته انصاف دا وکیل صاحب خدای دې نه کړي دا وکیل صاحب چې په خپل کور کې د خپلو بچیانو سره انصاف نه کوي دا بچیان به یې درځي چې زه په خپل کور کې بېادبي یم او د خپلو خپلوانو سره انصاف نه کوم او په ادب یې زه ونه کوم کله یې نه چلېږي بې انصافي پاکستان پوځیان لګیا دي په زور په ډنډماري په بې انصافۍ پاکستان چلوي موږ د خلوص ولې رستاندار یاده کوچ چیش بې انصافي کوي دې دپاره جګړه ده روانه ده پي ډي ایم موږ جوړ کړی وو مولانا صاحب چې خدای ژوند ورکړي سره ملګري وو پي ډي ایم هم د بنیاد شروع بنیادي فوج و داخلت سیاست ورکول په دې کې به موږ سره کومک کوئ که موږ چېرې غلطي کولی ته موږ وروڼه یاست د هرې پارټۍ کې موږ وروڼه یاست موږ ته یې راوښه یاست نو موږ زده کړئ موږ ته راوښه یاست په ګډه به دا ډېر دروند بوج د قومي ازادۍ د وطن د جمهوریت راوستلو دا به په ګډه کوو بس دا د ابتدایي موږ خټک د سیمې څه وکړه خټک موږ ته به دعا کوئ موږ به خدای ته دعا کوو انشاءالله خدای به پاکستان وساتي هم به موږ وساتي خو که چا موږ انسانان بللو بیا یې موږ دغه کوو مسعود درې کسه به دهشتګرد ګرد مسعود کورونه یې په تیارو وشو هلکه بلډینګ خو نه و دهشتګرد دا خټک په مخه کړه خدای ناخواسته خټک دا بلډینګ خو نه دی دهشتګرد دا خو مننه وه مارکېټ خو نه دی دهشتګرد مارکېټ مننه وه یا زه تا دغه کوم تا به وم هم تا به بېعزته کوم هم ته به غږ هم نه لرې که دې غږ وکړي وژنم دې هم بلکې دا به کوې چې زه به ډولم ته به اتڼ کوې اتڼ موږ کوو اتڼ موږ کوو سلامخېل هم کوي ورجي هم کوي چکلېش اتڼ کوي موږ خلک یې لیکن تا په دا روز اتڼ نه شم کولی چې ته به ما بېعزته کوې ما ملالایې کور مې ورک کړي زوی مې حلال شوی نو ما به ملا ماته یې ګوري چې ته به ډول وایې زه به اتڼ کوم دا نه شم بیا که مې اتڼ کاوه بیا به موږ خپل ډول وایو هغه ډول که موږ وایو بیا به خدای خیر بدانما مجلس کور ودان ډېر محترمو مشر خپلې خبرې وکړې د خیالاتو اظهار یې وکړ یو 15 منټه موږ هغه د سوالاتو دپاره ویل کوو که څوک داسې سوال کوي پلیز دا بانک ټولو کې دا او مطلب چې دا ټول ډسټربنس دی جی جی بند کا وکیل نے بول گئی ادب احترام کی آپ کے بند यार तमाम खबर है
پښتون په حیثیت سره د وکیل په حیثیت سره موږ بار ته پروتللو د کرک ته پروتللو زړه د فوسه کو ته غلای د سمګرو ته غلای د قانون د طالب علم په حیثیت سره د تاریخ د طالب علم په حیثیت سره د توسه د موجودګۍ د یو پیدا او مستل غوړو د توسه د سیاسي د تاریخ سیاسي بصیرت نه دا پیدا او مستل غوړو چې موږ په لیګل ټرمینالوژیز کې دوه ټرمز یوز کیږي قوم افغان او قوم پښتون هغه خو موږ خپل دغه کو په عام ژوندونه کې په سیاسي دغه کې هم دا دوه ټرمینالوژي یوز کیږي زه افغان یم زه پښتون یم که تاسو لږ کې موږ ته په دې باندې نظیر وچوي چې د افغان او پښتون د دې مؤاخذ او د دې هیستوري د دې وجود په دې باندې ګلش کې دا ورته او که زما د پایو تاسو لږ کې خیر د سوی او په موږ شي دا چونکه نه دا کنه تاریخي خبرې تاریخ پوهانو وکیلانو مخکې پر دې سوالونو زما دپاره خبره ډېره بدکار دی افغان اصطلاح ډېره ناوخته شروع شو خیر اوس افغان وهغه ټولو انسانانو ته افغان وایي چې په افغانستان کې اوسي افغانستان بنیادي طور که موږ ګرد افغان دغه کو دا څه سوال وکړه زه ډېر په پوهېږم نه خو دا سوال خپل مضمرات لري له امونې ولې تر اباسي نه دا وطن چې تاسو وګورئ حاجي صاحب دا بره واخان سره چې افغانستان لګېدلی دی کنکشن به داسې وکړو بیا راوخه راځه تر هراته پورې دا ټول ولایتونه بایلینګول دي دوه ژبې وایي فارسي او پښتو لاندې زموږ ولایتونه چې کوم دي دا زما او ستا وطن د ډیورنډ لاین دي چترالي ګلګتي په شمار کې نو دا وطن بیا تر پېښوره پورې زیات د آباده پورې دا بیا بایلینګول دی هندکو پښتو د افغانستان په تشکیل کې تاریخ دا وایي د دې محرکه قوت پښتانه دي د دې سنټرل فورس نیوکلس دا پښتون اوسېدلی دی پښتون افغان دی ګرد افغان پښتون نه دی پښتون افغان دی ګرد افغان پښتون ګرد افغان پښتون نه دی پښتون په افغان کې غټ شمېر حساب راواخلو ازبک دی د موږ سره تاجک دی نورستانی دی پشایی دی هزاره دی نور واړه واړه اقلیتونه دي دا ځان افغان بولي لیکن پښتانه نه دي موږ ځان افغان بولو لیکن ازبک نه یو تاجک نه یو فلانه نه یو موږ قومي ژبې هر وخت دوی اوسېدلي دي فارسي او پښتو که ګرد دغه راواخلې نو زموږ په وطن کې کم از کم د موږ سره لږکي 14 دي لږکي معنا اقلیتونه موږ یو غلطي کوو هلته هم دلته هم هغې موږ ته نقصان پېښ کړی دی دا د پښتانه په حیثیت د یو مشر ورور دا د ده ذمهواري جوړېږي چې هم به افغانستان انټیک ساتي او هم به دا ورونه د ځان سره د برابرۍ پر بنیاد مخ په وړاندې بیایي موږ کله کله په هندکو پورې خاندو کله کله موږ په ګلګتي پورې خاندو کوهستاني پورې د هغې څه مخالفین پیدا کړو که موږ د ژبو پر بنیاد ورته ودرېږو زموږ وطن نه پاتېږي بیا به د هندوکوش یې نیولې د راباسین پر تش پښتو ویل کې کرړه و فلانه و فلانه و غلجی درانۍ دا به پاتې شو نو دا بنیادي طور اوس هم دا اوس جنګ روان دی که څنګه د افغانستان جنګ دی د 40 کاله جنګ د دې هم پیروزی پښتون دی طالب دی هم پښتون دی جنګېږي که هلته عسکر ولاړ دی د وطن دفاع کوي هم پښتون دی جنګېږي نو پښتانه به یو مهرباني کوي دا خپل د مشرۍ رول به لږ مثبت کوي ګلګتي ته به موږ دا وایو چې ګلګتی ته زما ورور که ستا زما په وطن کې فرض که 2% 20% حق جوړېږي زه 21 کوم وطن به نه خراب موږ سره ګلګتیان دي چترالیان دي
دا د ګرو ګجر دي دا د هندکو خلک دي چې هر وخت موږ کمزوري شوي یو خلکو د موږ دا مشکلات جوړ کړي دي اوس موږ په مشکل حالت کې د ضلع هزارې د جلا صوبې خبرې روانې موږ په مشکل حالت کې یو د بلتستان دا ګرد زموږ د وطن د پرې کېدو ارادې موږ کمزوري یو باید چې موږ ته بیدار یو موږ دا شیان کنډم چې دا رنګه نشو کولی موږ د وطن ښایست دا دی چې موږ زرګونو کلونو ګزاره سره کړې ده سره اوسېدلي دلته دا ډېره ښه اخښل شوې دا خاوره و تاوان دا دی جواهرلال نهرو په دغه کې وایي په انډیا وینز فریډم کې چې هندوستان ته بیخي ډېر خلک راغلي دي ظلم یې کړی دی پلانه یې کړی دی پلانه یې کړی دی لیکن واحد خلک افغانان دي چې موږ ته په تهذیب او کلچر کې لویه ونډه راکړې دلته پښتانه خپل د دې حیثیته څخه خلک ډارېږي دا سټیټ هم دغسې دی د دې حیثیته ډارېږي دې ته به موږ بیداري کوو جمهوري پاکستان په تشکیل کې به خواري کوو موږ خپل وطن هېڅ بلای نه کړو دا پاکستان موږ یې ماتول نه غواړو موږ یې ماتول نه غواړو دغه که ته دغه نقشه ته وګورې د فرانس جرمني او ایټلي د دوی پر سر سویټزرلینډ فرانس دی جرمني ده ایټلي ده پر سر یې سویټزرلینډ دی دا یا کومونه هلته اوسي د سویټزرلینډ هغه سیمه چې و ایټلي ته سر مه دغه ایټالیانو ژبه وایي چې و جرمن ته شمه دغه جرمني ژبه وایي چې و دغه ته سر مه د فرانسیسي ته هغه فرانسیسي وایي لیکن هغه جلا ملک دی سویټزرلینډ چونکې جمهوري حقوق یې ورکړي دي موږ دوی ته وایو چې دا موږ نه دي کړي تاسو مجبوره کړی زه یو قوم په دوه ملک کې اوسم زه یو قوم یم په دوه ملک کې اوسم دا تا کړي تاریخ کړي تاریخ به د دې جبران خپل علاج کوي زه دا لیکلي درکوم دلته ماته جمهوري حقوق راکړه او له دې ځایه زما هغه ورور مه تنګوه زه دې ملګری دا نشي کېدای چې ته به دلته ما پاکستان بولې او د دې ځایه به اور لېږې لکه 40 کاله 40 کاله چې پښتانه سخت خلک دي حاجي صاحب 40 ورځې چې دا وکیل صاحب کره واده وي موږ خوندې مندې تنبل راواخلو نارینه موږ ډولونه راواخلو 40 ورځې اتڼ نشي کولی اخر ډول څري دا سورنا والا وهي دا تنبل نجونې د دغه ورځي چې هلکه خستونې ولول دغه شادي د کور شادي دغه بیمار کې شادي 40 کاله جنګ روان دی نه اسلام دومره چوت وي دې ته خاص بیداري غواړي وکیل صاحب قرآن کریم واضح حکم دی وایي چې د مسلمانانو دوې ډلې سره اخته سي ته یې منځ له ورسوي فصله بینکم تاسو د هغو دغه وکړئ بیا جن ولاړېږئ ما ور ورته ونسئ چې کوم سړی ګرم دی الفاظ ما یریږي د قرآن کریم فقتلو که قتلو د دې دغه سره جګړه وکړي د ګرم سره لاس یې وکړي او بیا چې غاړه کښېږدي بیا په انصاف فیصله وکړي 40 کاله زموږ جنګ روان دی 50 مسلمان ملکونه نه اسلام موږ ګواښ ته راځي نه کفر موږ ګواښ ته راځي موږ څه په خپله موږ په دې بلا اخته یو لوږو ستوږو په مخ حافظ یو بس خدای به کوي موږ به خپله کوو لاس به ونه ورکوو د وطن دفاع به کوو د عقیدې دفاع به کوو اسلام هم دوی ته ورښوي دی موږ ته اسلام راښوي دا روژه را روانه ده هذا وين پټان جانې رمضان جانې پټان جانې ما روژه نشي چا ورته ټول یار پټان جانې رمضان جانې روژه مو مستفاده دی وکیل صاحب لمونځ مو مستفاده دی اسلام مو مستفاده دی خو که یو اروش خواري وکړو د خپل خپلواکي وګټو ان شاء الله نه اسلام خوارېږي نه مسلماني خوارېږي نه عیشا خوارېږي او که موږ خوارو هېڅوک خوند ونه کوي هېڅوک هم خوند ونه کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم صرف 2 منټه وکړم پټولو ناول great politician historian مفسر قرآن لفظ به حضرت استعمال کوم حضرت محمود خان چغزی صاحب ډېر مشکور چې موږ ته یک جکړونې موقع دی فراهم کړه موږ دې نه زده کړه وکړه دویمه خبره د دې دا کوم چې محمود خان چغزی صاحب مو په د موږ مارچ کې آزادی مارچ په اسلام آباد کې
بیا مو صاحب آلته وروداله زه دړه کې ډېر زیات صرف خیالات ون پچار دي ګوري هغه مخلوق یا مخالق تا خو زه دړه کې ډېر زیات دي نه مطمئن شو ډېر زیات نه پاش کولم ترېمه خبره ده چې دا کوم چې صاحب چې د کومه خبره وکړه ये एमुरा दे करक ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 रेफरेंस है रिकॉर्ड बल्कि आगाज तो खरीद उठ कार्ड पहले योलर ने सड़ाया 158 आर्टिकल चेकिंग मो जको दा खबर कवन चे दा को नन दिमुरा दे बैदरवने दे पुरा गला चिन्ह दिमुरा पग की किम अल्लाह पाक मुस्तकिम वसैल कड़ी दी आगा नन मुस्ता यागे न मुरा पैदा न नठो हसल वाले मुस्ता आगा पल حقوق مرتا نه ملوي او دریمه خبره ځا کوم چې عین بل دستای حواله سره سپریمیسی اف کانسټیټیوشن رول اف لا او په ملک کې صحیح جمهوریت او جمهوریت تاسو صفه خبره وسره کوم چې کنټرول دیموکراسي ده زه د خپل ځون طرف نه ټول امور الحمدلله دغه سوچ تا خو خپل ځون کې خو میواښتا کنه मुझे वो इंशाल्लाह दे ये पाकिस्तान की सही जमहूरियत दे पूरा रूल ऑफ लॉ दे पूरा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे पूरा दादी मुझे वो क्लास लोग अंदाजे दे पूरा मुझे प्रोग्राम में करी दी मुझे बदे मशहद महमूद खान चकजई से सरा शान बशान मिलूँ زه در ډېرې خبرې نه کوم ما اوس نو خدای سوی بوډا سوی یم لکه بېکاره ریډیو چې څوک سړی مې ګیر کړي ورسره لګیا یم زه د یو بشته موږ غریبان څه کولی شو